اوس موږ راځو ګورئ اوس په غور سره واورئ یو کس چې کوم دی د هغه په زړه کې ډېر د الله خوف و د الله ډېر خوف د ده په زړه کې ولو نو ده به په خپله زندګي کې ده خپلو زامنو ته نصیحت وکړي وصیت یې وکړي د ده په زړه کې د الله خوف ډېر ولو ده خپلو زامنو ته وویلې چې ما کله زه مړ شوم وفات شومه ما په قبر کې مه ښخوئ ځکه بس ما چې دی ما وسوځئ او زما کوم ایرې چې کومې دي هغه راواخه بات یې ورکړي چې هغه ځله ختم سي ځکه ما په قبر کې مه ښخوئ چا پوښتنه چې وکړه ویل چې ته ولې په قبر کې ځان نه ښخوې او ته دا ځان ایرې کوې وایي ما ایرې کوي ختم مې کوي زرې زرې مې کوي خو بهرحال دورتل ما اعمال ډېر کمزوري دي ما یو څه کړي نه دي ځکه زه د الله په در کې ځان نسم حاضرولی کله چې دی مړ سو زامنو د ده وصیت چې دی هغه پر ځای کړي چې کله دی وفات سو زامنو هغه رقم دی ویسوځئ او ختم یې کوي ایرې یې کوي او ایرې وبات ته په مخه ورکړې نو الله خو ډېر لوی ذات دی ډېر کریم ذات دی ډېر مهربانه ذات دی الله ډېر کریم ذات دی چې الله تعالی پر دا باندې قادر دی دی پیدا کولی هم سو پر دا هم قادر دی چې برته د ده دایرې سره یو ځای کې د ده روح سره یو ځای کړي برته دی ژوندی کړي بیا د ده څه او خپل ځان ته پیش کړي ځان ته حاضر کړي الله تعالی د ده څه پوښتنه وکړه ویل چې تا ولې داسې وکړل چې تا ویلې ما چې دی هغه وسوځي ایرې مې کوي ختم مې کوي ګوره الله پر هر څه باندې قادر دی بسم الله الرحمن الرحیم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ګوره الله چې دی په شروع کې پیدا کوي د اوبو سې پیدا کوي او بیا غټاوي بیا پر دې قادر دی چې دی برته رايوځي کوي و داسې پوښتنه وکړه ورې په غور سره واورئ ډېره د عبرت خبره ده ول تا ولې داسې وویلې چې ما ایرې کوي او ما ختم کوي ومې سوځئ باد ته مې په مخه ورکړي په قبر کې مه ښخوئ زه الله ته ځان نه پېښومه الله پوښتنه جن وکړه ول تا ولې داسې وویلې ولې دې داسې وکړو ده په جواب کې ورته ویلې ول ای زما ښایسته ربه ای کریم الله ای مهربان الله زه ډېر کمزور یم او اعمال مې کړي نه دي زما ګناوې چې دي هغه ډېرې ولې نو ما تا ته ځان نه سو حاضرولی ما ویل چې زه په کوم شکل و تا ته ځان حاضر کړمه زه خو ډېر ګناهګاره یم ښایسته الله رب العالمین ورته ویلې ول چې ښه ستا په زړه کې دومره خوف و ویره دومره دهان زما په باره کې ستا نو زه ته مې وبخښلې او ته مې بخښلی یې دا زموږ دپاره ډېر د عبرت مقام دی او دا زموږ دپاره ډېر د عبرت واقعه ده ګورئ چې په زړه کې د خوف ویره زیاتې د الله نو بیا به د تا څه ګناه نه کېږي او بیا دغه رقم که چیرې ستا په زړه کې د الله خوف زیاتي بیا به ستا په زړه کې هر وخت تقوا یي بیا به ته پرهیزګار انسان یې او بله خبره دا ده که هر څومره ګناه وي دا د خاص دغه واقع دا کسان دپاره ده که هر څومره ګناه وي تا کړي هر څومره وزني ګناه وي دا کس و خپل ښایسته رب ته ویلې ول ما یو څه کړي نه دي زه څنګه تا ته ځان حاضر کړمه هېڅ مې نه دي کړي الله ورته ویلې چې ته مې وبخښلې په دا وجه باندې چې ته دومره زما څه بیریږې نو ته مې وبخښلې نو زه ته دا وایم که ستا ګناه وي هر څومره درنې ګناه وي ستا ښایسته رب چې دی هغه ډېر کریم رب دی ډېر مهربانه رب دی او ډېر سخي رب دی نو تا هغه بخښي ته دغه نا امیدي چې د هغه مه کوه چې زما ګناه ډېره ده ودرې بیا به زه توبه وکاږمه نو داسې نه وي چې تا له بیا مرګ چې دی هغه راسي ګورئ زه و دې ته په سوچ کې یم ډېر